د انسان د جوند مثال دسی لکه د کتاب پاڼې د پاڼې چې څومره اړه وي جوند کمیږي. نن سحر چې تقریبا 9:30 بجې په 9 بجې موږ سره ملګري رابطه وکړه، عربی ملګری او موږ ته یو کس یاد کړو چې څه وخت کې موږ دغه سره رابطه وکړو. زموږ نه مشر و جامعه کې ما لیدلی و، یو پلانی وفات شوی دی کله وی پرون د روژه ماتي نه مخکې. پس دا زړه داسې خفه شو زما چې ما خوب هم نه یې کړی. دې سوچ کې بس لاړو چې لکه دا خلک مري نو ولې زمونږ به شریکل خو نه راوړو، په ورځ به داسې خبرو هم راشي چې پلانی یې مړلی. داسې خبرو هم ورځ راشي زموږ مبارک پلانی جومات کې جنازه ده، پلانی مقبره کې به یې ښخوي. خو په هغه ورځ به کوو څه؟ دا سوال دی، په هغه ورځ به څه کوو؟ دې سوال ته لږ سوچ وکړئ. که تاسو له څه تیار کړي دې کې دوه کسان کامیاب دي. یو هغه چې ما ته ووایي چې شیخ صاحب په موږ باندې دغه ورځ نه راځي، دی کامیاب دی، ګرځي دی چې دا ورځ به بلکل نه راځي. دویم هغه سړی کامیاب دی چې هغه ډېر څه کړي او په هغې یقین چې بس زه به جنت ته ځم. صحیح ده. او دریم هغه څوک دی چې هغه ته دا پته نشته چې ځي به چېرته، خو دا ورته پته ده چې ځم به، ځي به چېرته دی ورته پته نشته، خو دا ورته پته ده چې ځم به. زه خو یم چې موږ ټول په دغه دریم کسانو کې یو، دریم قسمه خلکو کې یو. ځو به ټول، خو چېرته به ځو دا موږ ته پته نشته. په څه حالت باندې به مرو د دې هېڅ پته نشته. رب العالمین ته به څه وایو دغه موږ ته پته نشته. هغه به رانه بیا څه راکوي د دغه موږ ته پته نشته. دغه ملګری اچانک وفات شو، 10مه روژه هغه پوره هم نه کړه. 10 روژه ماتې هغه دلته نه دی کړی. زموږ د الله نه دا امید دی چې انشاءالله هغه به په جنت کې کړی، چې نیک انسان و، د روژې په خوله باندې وفات شوی و او د قرآن تلاوت یې کوو مازدیګر چې وفات شوی و. قرآن تلاوت ملګري موږ ته ووایي چې نن یې جنازه ده مازدیګر لمانځه نه بعد، او هغه موږ ته دا ووایي چې یوه ښځې وي چې ماښام ته نږدې قرآن به وي، خپله کمره کې به ناست موږ ورته څه نه وي، نو بیا افطاري دپاره ورته هغې چغې ووایي چې راځه راځه ټیم به نه لاړ شي. دا غریب نه ټیم ټول تللی و، دا دې خبره نه وه. چې دا اوس به کمرې ته لاړ نو قرآن د هغه په غېږې کې پروت و، سر یې ایښودی و. دا اوچت خلک چې داسې مرګ له الله ورکوي، روژې په خوله باندې تلاوت وي. موږ باندې وګوره پوه په کم ټیم کې راځي. کېدای شي دنیا په مزدورۍ کې لګیا وي ساره نه وځي، او کېدای شي چې وده پراته وو، کېدای شي په یو ګناه کې مشغول وي او ملک الموت راشي موږ ته وایي چې بس الله وایي چې د دوی کتاب پاڼې ختمې شوي دي. نه خبره مې دې پورې کولې چې موږ د ژوند د دې پاڼو په شان دی. دا پاڼه اړی که نه داسې ته یو پاڼه واوړې ګوره دا کتاب کم شو، دا بله دې واړوله که نه دا ځای کمېږي. ګوره ټول کې متقي شان ستا د عمر دی، دا پاڼې اوړي، دا پاڼې اوړي شي. اوس دا پته نشته چې موږ په دې کتاب کې څومره پاڼې پاتې دي، دا موږ ته اوس پته نشته. پاڼې خو اوړېدلي دي، چا ډېرې اوړېدلي چا لږې اوړېدلي. او دې ته به نه کښېني چې لکه زما لا ځوان یم جو پاڼې به ډېرې پرتې نه، کېدای شي د سپین ږیري ته پاڼې ډېرې پاتې او تا ته لږې پاتې هم کېدای شي. دی چې پرون د انډیا یو ملګري یو عالم دا خبره کوله د نورو ملګرو سره موږ ټولو سره چې زموږ یو ډېر قابل شاګرد وفات شوی دی د شپې، الله دې وبخښي او الله دې په رحم کړي. ملګري تپوس کړي عمر یې څومره و؟ 21 کاله. ډېر قابل انسان وایي، ډېر قابل انسان، علم ورته وایي څه یادېدو، ډېر شوقین سړی. هغه لکه عمر یې څومره و؟ عمر 21 کاله. 21 کاله هلک لاړ. دا موږ په کوم دغه نه شو چې زه موږ لیکلي راوړي چې 21 کاله ولا تللی شي، نو موږ له څه چلولی؟ موږ څه خاص لیکلي راوړي
او خيار سره باغی چې دغه ورځ له سو کې د خيار انسان ورته زداوم ک ډیرو زوروري که هر سو کې ک خپلې ک بدرنګ او کمالدار او ک غریبي ک نسب دی اوچته او ک کمزور او په ځکه کټونه به دی ورځي دي نور استخبار مرزي له خاص لري په دنیا باندې پويږي نو موږ به ان علينا الا البلاغ موږ باندې څه خبر رسول دي نور څه خپل مرزي له خو د غورز د باندې راځي او زموږ د باندې زړه سوځي او موږ باندې زړه مهینیو نو دا نه غواړو چې مسلمان باندې د غورز راشي او په دغه ورځ بیا هغه ګوتی چیچی او ارمانونه کوي چې الله ما واپس کې دنیا ته ځي وکما زه نه غواړم چې په یو مسلمان باندې د حالت راشي ډېر عجیب حالت دي لدی کوم مسلمان چې مړ شي الله سبحانه وتعالى په ټول باندې رحم وکړي او کوم چې جوند دي الله دې ولمر په دې وخت کې راولي چې الله دا ویني راځي